جمع ولاړه ده او یو کس رالی او 2 رکات دې شوي دي یا ته 3 رکات شوي دي یا ته 1 رکات شوی دی. صحیح ده. او دی رالی الله اکبر وو نو چې مولوي صاحب سلام وګرځو دی چې بیا ودرېږي نو آیا سبحانک اللهم نه به مونږ شروع کوي که نه بسم الله الحمد نه به مونږ شروع کوي. یو دا سوال. او دویم دا سوال چې کم رکاتونه دي شوي دي او دی بیا ودرېږي نو آیا دغه رکاتونه به ډک کوي او که تش کوي. نو ډېر اهم سوال دی. ډېر ملګري دې باره کې تپوس کوي. ښه اوې نور مونږ کمې کاپرې کونډې کوو. خدا یو مونځ دی چې دا مونږ له نه راځي نو نور به مونږ څه کوو. او دا خو ویډیو دا سیټ ته چرته کېنه او بسې په خپل واوره نو بس هغه کم کو غلطي ملطي به کی هغه به د نیسته وځي څوک په دنه خبر هم نشي. پوه شوې. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو په قلار وګورئ. ګورئ لاول به ترې راچوت کړو چې آیا ودرېږي سړی ابه تش کې او کو ډک کوي دغه رکاتونه. نو ګورئ مثال کے طور پر د ماسپښین مونځ دی. صحیح ده. مثال کے طور پر در کوم د ماسپښین مونځ دی 16 رکاتیزې مونځ دی فرض دی. مولوي صاحب ولاړ دی او 2 رکاته د یو کس نه شوي دي رالی مولوي صاحب 2 رکاته شوي په 3 رکات ولاړ دی او دی رالی الله اکبر یې ووایو نو ټول نه مخکې چې الله اکبر ووایي که نه نو بس غلی به ودرېږي. صحیح ده. سبحانک اللهم به نه وایي بس الله اکبر بس غلی به ودرېږي. اکو جهري مونځ دی یعنی په کم مونځ کې چې قرت په جهر ویلی کېږي په ښکاره او یا په پټه مونځ دی نو کو امام صاحب الله اکبر وي او ته 2 رکات کړی نو څه به کې الله اکبر به وي بس بیا به خاموش ودرېږي. صحیح ده. یو خدا خبر ده. دویمه دا خبره 2 رکاته یو کس نه شوي دي او هغه رالی او الله اکبر وي مولوي صاحب سره ودرېدو مولوي صاحب سره 2 رکاته وکړه. صحیح ده. دی بیا ودرېدو نو چې کله دی بیا ودرېد مولوي صاحب سلام وګرځو او دی ودرېدو دا 2 رکاته مونځ کوي نو دی به څه کوي دی به سبحانک اللهم نه مونځ شروع کوي. ښه کله چې سلام وګرځي که نه او دته چې کوم باقي مونځ پاتې دی کو 1 رکات دی 2 دی کو 3 دی کو هر څومره دي ښه دی کله بیا ودرېږي نو دی بیا سبحانک اللهم نه مونځ شروع کوي. سبحانک اللهم بحمدک بیا چې هغه 2 رکات کله کوي نو بیا بسم الله الحمد نه مونځ شروع کوي. دا خبره ختمه شو. صحیح ده. ښه اته نو اوس 2 رکاته شوي دي 2 رکاته دی رالی د ماسپښین مونځ چې کله دی ودرېد که نه نو دی به اوس ګوري چې آیا دا 2 رکاته ډک دي او که تش دي. نو جناب د ماسپښین مونځ خو 4 رکاته دی که نه نو لاولني 2 رکاته څه دي دا ډک دي ډکه او د ده نه دغه 2 رکاته ډک شوي دي نو دی چې کله بیا ودرېږي که نه او سبحانک اللهم نه مونځ شروع کړي نو دغه 2 رکاتونه به ډک کوي. ښه پوه شوئ 2 رکاتونه به ډک کوي. ښه مثال کے طور پر د ده نه 3 رکاته شوي دي د ماسپښینې یعنې د لاولني 2 رکاته ډک دي او د اخرنی 1 رکات تش دا 3 رکاتونه دي شوي دي نو چې کله مولوي صاحب سلام وګرځوي او دی کله ودرېدو نو سبحان مونځ شروع کړي نو د لاولني 2 رکاته څه دي دا به ډک وکړي. صحیح ده. پوه شوې. بیا چې هغه 3 رکاته ودرېدو نو هغه 3 رکات چونکې تش دی ابه تش کوي چې څنګه په ترتیب کې تی قضا شوي هغه شان په ترتیب کې به مونځ کوي. ښه کو ډک تی نه شوي ډک پکوي چې کله ودرېږي او کو تش تی نه شوي تش پکوي. مثال کے طور پر د ماښامې مونځ دی سې 3 رکاته او دا کس په اخرني رکات کې رالی مولوي صاحب سره اخرنی رکات را لاندې کو اخرنی 3 رکاتو او 2 رکاتونه دي شوي دي. صحیح ده. نو دی چې کله بیا ودرېږي نو دا 2 رکاتونه ډک دي. صحیح ده. دا به 2 رکاتونه ډک کوي. ښه صحیح ده. یا مثال کے طور پر یو کس د ماخستنې مونځ دی او په اخره کې رالی بیخي اخري قاعده چې مولوي صاحب سلام ګرځوي دغې نه مخکې رالی نو د نه 4 رکاتونه شوي دي 4 رکاتونه نو دی چې کله بیا ودرېږي سبحانک اللهم نه به مونځ شروع کړي او بیا به څه کوي د لاولني 2 رکاته به ډک وکړي عام چې څنګه عام مونځ کې د ماخستنې ځان له چې کله ودرېږي او 2 رکاته لاولني 2 رکاته به ډک وکړي او بیا به هغه چې کله هغه وروستني 2 رکاته دي هغه به 2 رکاته څه وکړي هغه به تش وکړي. نو به خبره پوه شي خبره ډېرې او سره یو چې د مولوي صاحب سره رالی که نه نو چې کم رکاتونه د نه شوي هغې ته به ګوري کو ډک ته نه شوي ډک پکې او کو تش ته نه شوي تش پکې. صحیح ده. او مولوي صاحب سره رالی او مولوي صاحب مونځ لږ مخکې بوتلی د لاولني رکات په اخره کې رالی یا په 2 رکات کې رالی او ته چې کله بیا مولوي صاحب سلام وګرځي او چې کله بیا ودرېږي نو سبحانک اللهم نه به مونځ شروع کوي. صحیح ده. بیا په 2 رکات کې بسم الله الحمد نه بیا په 3 کې بسم الله الحمد نه نو دا په دې حساب کتاب ټول ځان پوه کوي. صحیح ده. ځکه چې دا ګوره یو مونځ نورو مونځ څه وکړو که نه 15 کاله مونځ به یې کړي یو باندې قبول شوی نو په دې باندې ځان پوه کوي. صحیح ده جي. روانه ویډیو زما د جمعې د ورځې ده چې د جمعې په ورځ کې فرض څومره دي سنت څومره دي